لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة بقرة آیت نمبر 2 پہلا سپارہ. پدی آیتی کریمہ کی قرآن طرف ته ترغیب بیانې دو چې تاسو قرآن طرف ته راشئ او هغه دې طریقې سره بیانې دو چې قرآن ډیر د صفتونو نه ډک کتاب دی او کوم سیس کی چې صفات ډیر وي او کوالټی نه پکې ډیر وي نو هر انسان غواړي چې دغه شی ماته حاصل شي. نو د حصول کتاب سے کم دی او د حصول د کامیابی هغه دا کتاب دی. نو بیا دې کې 3 صفتونه بیان شوي د دې لپاره. یو الکتاب دا کامل کتاب دی او کامل دستور زندگی دا. دنیا کې ټول خلک زندگی تیری او هر انسان دا غواړي چې ماته د خپل زندگی لپاره یو مکمل دستور میلاو شي چې هغه زه کوم چې کامیاب شم. د دې لپاره د ټولې دنیا خلک او د ټولې دنیا سیاسي خلک قانونونه جوړي. نو الله رب العزت د مسلمانانو لپاره قانون الکتاب دا کامل کتاب دی. نو چې کامل کتاب دی نو انسان کې کمالات هم پیدا کوي. چې کامل کتاب دی او دا قانون جوړ کړي نو قانون به هم کمالی وي. او دویم صفت دا دی لا ریب فی. د انسان ذهن کې دا راځي چې دا به واقعي کامل کتابي نو الله وی لا ریب فی. دا څه د شک خبرې نه دي، دا واقعي یقیني خبرې دي او شک پکې ځکه نشته چې د رب العالمین د طرف نه راغلی دی. دنیا کې که یو انسان د کامیابی لپاره یو منصوبه جوړه کړي کیدای شي ناکام شي، کیدای شي هغه سټیم لپاره او چلیږي او بیا او نه چلی. نو الله وی چې دا خبره نه ده، دا د ټول دنیا د پاره او د ټولو خلکو د پاره او د ټولو زمانو د پاره کرامت ده. لا ریب فی دې کې څه شک نشته. او دا غي وجه دا د تفصیل کې به پسې ځي. وجه دا ده چې دنیاوی قانونونه چې جوړ کړي هغه انسانانو جوړ کړي او د انسانانو علمونه محدود دي او د غوی علاقې او ریاستونه محدود دي. یو ریاست د بل قانون نه مني، کاغه خدای او کبد دی. نو د دې وجه نه دا دنیاوی قانونونو کې دا کمزوري ده. کبل فرض مونږ وایو چې زمون کم جوړ شوی قانونونه دي او دا خدي نو مونږ سره هندستان ولې نه مني. او بل فرض کې انسان وي امریکا ډېر مخ کې ده، دا غي قانون د نور دنیا به ولې نه مني. یو دنیا پاسمانده ملګونه شته او هغه موږ د امریکای قانون نه منو. وجه څه ده؟ دی ملکونو ته پاغي کې نقصان ښکاری ځکه چې ټوله فایده به خو منلې به کنه. هر انسان وینا او دا قانون موږ نه منو، بلکې که په یو ملک ته د بل ملک قانون چلے هغه غوسه کیږي خلک وایي که ځان مثلا انګريز جوړ کړی دی. نو دا او دغه رنګه که آلته ته دا چلے او ځان نه پاکستاني جوړ کړی. او دا یاد لري عزتمندو قانون داسې پکار دی چې هغه ټوله دنیا کې وچلی. دا د قانون کوالټي ده او هغه کې څه شکوک او شبهات هم نه وي. نو هغه واحد قرآن پاک دی. ځکه انسان علم محدود دی نو هغه محدود پیمانه سره کار کولی شي. کله محدود په د باندې اچي نو دا د سره ظلم دی. مثلا یو انسان ته وي ته د 100 کالو د لپاره قانون جوړ کا، هغه ما ته څه پته لري چې سبب زکیږي ته د 100 کالو تاسو رقم دی. یا که بل فرض جوړیم کی بعض قانون زموږ جوړ شي
وی ان شاء الله دا به 100 کالو پورې کار کیږي چې بل حکومت راشي او دای څه غول خوړلې دي چې دا کار یې کړي هغه بدل کی او واقع دا سی په هغه زمانہ کې ځکه دا غوي علم محدود دی نو دی وجه نه عزتمند قرآن تبرازی لا ریب فی دا قانون دی او شکی قانون نه دی ارزی کی اپلای کی دی شي او د هر ځي خلکو د لپاره فائدہ ده د امریکای نوې صدر جوړ شو نو ټول نه اولې د پیغمبر حدیث ویل دی کی وردا خو منی نه عزت کوي ورته پته ده چې کامیابی پدې کې ده زمون په یو کور کې یو ورور بل سره عزت کوي نو امریکا به زمون سو منی نو بهرحال عزت د وجې نه دنیا ورانه ده انصاف پسند خلک نشته ګینه د انګریزان شته چې هغه ریسرچ کړي د قرآن او د سیرت هغه دا ډېر زبردست قانون دی روسیانو هغه خلک چې کوم الله نه مني خو چې کله هغه ریسرچ وکړو وی کتل قرآن او حدیث یو کتل ول ظالمانو دا ډېر بهتر قانون دی لکه روس هغه سوشلیزم جوړ کو ټول خلک برابر دي نو په ظاهر دا یو ښه ناره ده درته مثال پیش کوم دا یو ښه ناره ده بهترین ناره ده خو اسلام چې کوم شکل کې کړی ده هغه کې کامیابی ده او جنگ جګړه نه جوړي او دا څنګه هغه وکړله هغه پکې غلط شو هغه مالدارانو خلکو باندې پابندي ولګوله او د دنیا چې بنیادی کوم سيزونه دي هغه حکومت حاصل کړ چې دی باندې بدچا ملکیت ناراضي او دا مون فوټول باندې یو شان تقسیمو او فلانه سیس دی کې د چا کار نشته نو بس ال خلکو مهنت پرې غوستو او چې زمونږ یو سیس کې کار نشته نو موږ یې ګټو زړه پاره روکي کې حکومت ته ګټي به ته او سټي به بل شریعت زموږ اسلام څومره وی نه یو سړی پرې د یو د کروڑپتی وي یو بل د لکپتی وي اس خبره نه بل دی غریب وي البته مالدار به چې کوم دی زکات ورکوي دی غریب لا مالدار به صدقه کوي په دی غریب باندې او کوم سيزونه چې حکومت بیت المال کې دي هغه سيزونه دي مالدار لنه ورکوي حق دی په غریبانو خرج کوي نو دا ډیر شی دي ډیر سيزونه دي نو مالدار زکه مرای سره و چې مالدار سره ملک ترقی کوي هغه ملک ته چې کوم دی معیشت وروړي او ملک ته پاره چې کوم دی کمپنی جوړي نو پاغي کې هم د غریبانو فائدہ ده یو سړی کمپنی جوړ کړو پاغي کې 1000 مزدوران ولګول نو فائدہ د مزدور شو کنه مالدار ته دمو هغه تکړه شه نور تکړه شه نو اسلام څومره خوري دي نو به چې کله روسي صدر هغه اسلام متعلقو چې په اسلام کې د زکات قانون دی هغه یې ظالمانو خدا کار بم کړي وي د غریب د پاره بم دا طریقې نه کړي وي چې مالدارانو ته ویل چې په 40 روپو کې 1 روپۍ غریب لور کوي بغیر د عوض نه عوض پته نه وای اسې د نظر کو او کله بس صدقه کې نو که انسان دا وایي چې زمون په دې چې کوم ملکونو کې اسلام دی نو الته هم کامیابی نشته دا انسان ځین کې سوال راځي چې تا ویل د اسلام کې دومره فائدې دي نو چې دا کوم اسلامي ملکونه دي نو هغه کې هم غریبانان مری لګي نو موږ وایو التم وجدادا چې کوم قانون اسلام بیان کړی دی پاغه عمل نه کوي نو دیو جن عزتمندو اصل خو د قانون په منلو او جوړولو کې کامیابی ده چې قانون ته نه مانی د یو مل قانون ممنه او ویجیزه د دې شهري ما ابته نه سرمن وځي وی شهري مطلب دا نه چې دلته اوسېږي دلته خو کافر موسیږي دلته خو هندو موسیږي د شهري اصل مطلب دا دی د هغه ملک او د هغه شهر قانون منل اوس موږ وی مسلمانان یو خو اسلامي قوانین نه منو نو به کامیابی نشته ټیک د نوم اسلام بدل اخرت کې فائدہ درکې خو په دنیا کې به دغه څه خوار او زار ګرځي او که په دنیا کې د عملونو کو نوم دي مسلمانو نو بس ټیک د یو ځل به د دوزخ نه روزي کنه څه خبره نشته دومره ټیکټ د سره شته سره کار بګي خو نور به دنیا او آخرت کې چې کوم د خوار او زار ګرځي نو بهرحال عزتمندو دا ګوره د قران پاک د دې آیاتونو تشریح دا په دې ځان پویول پکار دي نو دا مختصر آیات ته کامل کتاب دی نو د دې چې یو میشت تفسیر بیانېږي د دې کمالات چې د اسلام بیانې نو د دې لپاره خپل بچی به تیاروي د علم د لپاره خپل ځان به تیاروي د علم د لپاره لا ریبا نو فورن ویل چې کوم قانون دی د کې شک نشته خو ته تکړه شه اپلای کا په خپل ملک په خپل عدالت کې تبه ګوره چې څنګه
ګوره قرآن کې الله رب العزت وایي ولکم فی القصاص حیات، وایي تاسو چې دا حدود اردیننس تاسو جاری کړئ نو په دې کې به د خلکو زندګیانې بچ کېږي. نو کافرو سوال وکړو چې یو طرف ته د سړي سر کټ کې او بل طرف ته وایي قرآن وایي چې په دې کې زندګي ده. دا څنګه زندګي ده؟ دا غره د سر کټ کوته وایي زندګي ده. موږ دغه تاسو فلسفه وایي چې کله قانون نه وي د زرو کسانو د لکونو کسانو سرونه به کټ کېږي، خو چې کله د یو سړي سر کټ شو نو د هغې نه علاوه د ټولو سرونه محفوظ شو. یو خیرن او یو ګندګیر او یو ظالم سر دې کټ شي که نه. نو د دې وجې نه عزتمندو اسلام ډېر عجیبه دین دی. نو الکتاب کامل کتاب دی، لا ریب فی، دی کې شکوک والا خبرې نشته دی. کومه خبره چې دا وکړي داسې به کېږي بس کېږي. چې دا وایي شراب ګانا بجانا او دا څیزونه زیات شي دا کارونه به کېږي، هغه ټول شروع شو. خبره هغه 1400 کالو زړه خبره ده او صحیح کېږي اوس په دې دور کې. بیا انسان دریم ذهن کې دا راځي چې ټیک شو دا کتاب هم مکمل دی، قانون هم ډېر مکمل دی، شک هم پکې نشته. وایي جي موږ ته بې سفیدۍ که نه؟ الله وایي هدی للعالمین، ټولو عالمونو ته رهنمایي ورکوي. هدایت دی، هدایت عام معنی ده رهنما، د ټولو عالمونو دپاره دا رهنما جوړېدی شي. زمونږ د خپل ملک آئین ته وګوره څو ځل بدل شو. د دنیا ټول امریکې د دنیا ټول قانونونه بدلیږي، ساینس ټیکنالوجي اصول بدل شو. زوړ چې کوم ساینس دی هغه ختم شو، زړه چې کومه فلسفه هغه ختمه شوه. فلسفه خو مولیانو نه وه جوړه کړې او دغه رنګې ساینسدانانو جوړه کړې وه. که مولیان هم نو خو ساینسدانانو هغه ټوله ختمه شوه. زړه فلسفې ته ویل کېږي د ابرخس فلسفه، زوړ ساینس. اوس جدید چې کوم ساینس دی د امریکا او د نورو ځایونو کې چې فالو کېږي دې ته د فیثاغورس ساینس وایي، فلسفه. نوې فلسفه راغله وایي هغه زړه غلطه وه، زاړه ساینسدانان یې ټول چوټي کړل. او اسلام بس کوم ځای کې خبره کړي مخه شان کېږي. پلاني ځینې به لوګي راپورته کېږي، پلاني قومونه به داسې کېږي، فلاني قومونو باندې به داسې همغه شان شو. دا غریبانان وایي دا عرب نه دي، دا به اوچت اوچت بلډینګونه جوړ کړي. تاسو ولیدل هغه ځان جوړ شو. ګینې هلته اوبه نه وي، اوبه د څښلو اوبه. اوس هم تاسو لاړ شئ هلته ترخي اوبه دي او منرل واټر چلیږي. خو چې شریعت ویلي دا به مالداره کېږي او غټ کورونه به جوړوي، بس جوړې کړه خلکو ولیدل. ګینې اوسه پورې عرب ډېر غریب و او هلته به چې کوم دی ډېر غریبي وه. اوس ته لاړ شه نو اوس په امریکا کې او په عربي ممالکو کې ته فرق هم نشي کولی. هدی للعالمین، نو هدایت دی د متقینو دپاره. متقینو دپاره دی، خو د عالمینو دپاره. نو متقین یې ولې ذکر کړو؟ هغه درته بیان شوي وو چې متقین ته فایده لي، نو هغه خلک یې ذکر کړو. چې څوک ته فایده نه لي وایي روکوی د هغوی څه کوي. نور دی هدی للعالمین، خو فایده به ورکوي متقینو دپاره. دیم نه دي ویل چې هدی للمسلمین. په مسلمانانو کې هم قرآن هغه چاته فایده ورکوي چې تقوا پکې. ګینې قرآن به وي، مسلمانان به وي، خو چې عمل پې نه کوي فایده به نه ورکوي. چې دا رهنما جوړ نه کړي، هدایت هادي بنا رهنما. چې دا رهنما نه جوړ کړي کامیابي نشته، خوار زار به ګرځي. د خپلو د لاسه به مال خوري، د پردو د لاسه به مال خوري. زموږ ټول خلکو هغه نظام بدل کړی. قرآن د سره په نصاب کې شته نه دی، لازمي نصاب کې، د کالج په نصاب کې، د سکول په نصاب کې لازمي نه دی. چې د کوم څیز باره کې رب کائنات وایي چې دا اصل رهنما دی، هغه لازمي د سره دی. چې مسلمان وایي چې اسلامیت اختیاري، نو بس خبره ختمه کړه. په دې یو څیز کې څومره د دې تذلیل دی، څومره توهین دی. یو سړی تا ته وایي ستا راتګ مړه که راملې څه خبره که رانملې څه خبره، دا څومره د هغه ذلت دی. خو چې یار فلانی سړی راشي او یا تا ته کارت کې لیکلي چې زما د زوی واده دی، خو که ته رانلې نو خیر دی، نو داسې واده له څوک ځي؟ نو اوس ته وایې چې اسلامیت خو موږ په سکولونو کالجونو کې دا کړی، خو تا خو سره دا لیکلي اختیاري، که دې خوښه یې واله که دې خوښه نه، دومره ضرورت یې نشته. نو بس بیا کامیابي نشته. او پردي ژبه انګریزي چې هغه زمونږ ژبه هم نه ده، نه مادري ژبه ده، نه زمونږ قومي ژبه ده،
نه زموږ سرکاري ژبه ده او هغه مسټ اینډ فسټ. که سړی وي دې ژبه کې کامیابي ده نو لاړ شه چاینا کې خو انګریزي نشته، هغوی ولې کامیاب شو؟ دا غلطه خبره ده. ژبو کې کامیابي نه، کارونو کې کامیابي، کارنامو کې کامیابي. ته ځان کې کوالټي پیدا کا، خلک به د امریکې خلک به اردو زده کوي. عمران خان سے ویل خلک به راځي دلته، خو موږ انتظار باندې یو. هغه چشمې هغه شیشې هم خرابې شو چې کله به راځي خلک. هغه واپس زموږ چې کوم کسان تلي وو هغه واپس راځي. الله دې خیر. هدى للمتقین، رهنمایي ده، رهنما دې د متقینو دپاره. نو چې څوک ورې د رهنما نه جوړ کړي کامیابي نه درکوي. مولیان به هم پکې خوار ګرځي او تاسو خو به پکې یې خوار. نو دا 3 صفتونه بیان شو. د تقوا تعریفونه مې درته کړي چې تقوا څه ته وایي. تقریبا یو 10 تعریفونه به درته یا د دې نه زیات درته بیان شوي. نن درته تقوا مرتبې بیانېږي، ځکه قرآن وایي فایده تقوادارو له ورکوي. نو تقوا مرتبې څو مرتبې دي، مراتب د تقوا. یو مرتبه د ان یتقي الشرک والکفر، چې انسان د کفر او د شرک نه بچ شي، دام د یو درجه تقوادار دی. نو الحمدلله دې کې اکثر مسلمانان داخل دي. د یو درجه متقین ټول مسلمانان دي، هغه ادنا درجه ده. او هغه دا چې انسان د کفر او د شرک نه ځان وساتي. خو بیا مې اکثر ویلو ځکه بعض دي مسلمانان خو کفر او شرک کوي، د اسلام په نوم باندې غیر الله نه سوال کوي، د الله او بعض مخلوقات پیغمبران یا اولیاء د الله په شان ګڼي. دا څه به الله او په مخلوق، په خالق او په مخلوق کې فرق څه شو چې ته مخلوق د خالق په شان منې؟ سنه سفر خو بغنې کنه. نو بعضی کسان د مخلوق او د خالق فرق ختم کی. نو شرک ور الله نه معاف کوي. نور چې هر قسمه ګناه دي کړی الله رب العزت معاف کوي. یو روایت کې راځي چې کوم انسان الله رب العزت وي مال راشي د قیامت په ورځ باندې، یا عبادی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کده دی ټولی دنیا د ریګستان عمر ګناونه تا نشوي او ته مال راړي، خو په دې شر سره لا تشرک بی شیئا، شرک دی نه کړي. مسلمانانو کې کافران کمی، مشرکین پکې زیات جوړیږي. یعنی الله منی خو شرک سره کوي. بس کې ځکه الله منم، الله به منی او الله سره به شرک هم نه کوي. دام ضروری ده. د دنیا ټول قوم امریکا الله منی، امریکا لا اله الا الله وی، خو محمد رسول الله نه منی او الله سره شرک کوي. وی عیسی علیه السلام د الله زوی دی. دغه خبره باندې لګي الله منی، هندوانم الله منی، صحیح، سیکانم الله منی چې الله شتا، خو شریکانو سره ګرځي. په دې نقطه باندې غوړي مسلمانان نه پوهیږي او خوایږي پکې. نو هغه سره چې کوم دي پیغمبران کې زمون کسانو سره بازي پیر بابا او سره ملګری کی وی الله هم کوي، خو مدقه خو کې لاړ شي دي کشي. نو دی اعتبار سره به امریکای والا خدي چې هغه خو یو لکه د دې اعتبار سره، ځکه چې هغه به پیغمبر دی، پیغمبر خو به ډیر د پیر بابا نه خدي. نو دا یاد لري زموږ د عقیدی مسلو کې بالکل کچا مپاتې کېږي. دا نوري مسلې دي، اعمال دي، توبه به وباسي، سم بشي، قضا به وکړي، بل څه به وکړي، د ایمان قضا نه کېږي، مړ بشي، منځونه د پاتې شوي دي، اولاد به درپسې صدقه وکړي، خیرات به وکړي، څه ښه شی به درپسې صدقه کړي، جومات به جوړ کړي، الله به تعالی ثواب درکړي. که هېڅ هم ونه کړي د قیامت په ورځ به راپاڅېږي. نو که زوی د عالم وي، قاري وي، شفاعت به دې وکړي. خو د کافرانو او د مشرکینو شفاعت نشته. دا غټي مسلې دي عزتمندو. ان شاء الله نو زموږ ترجمه کې به کمال دی عزتمندو چې تاسو ته به بنیادی خبرو کې او درجه به درته معلومیږي چې دا خبره د زده کړې ده، دې کې ډیر کوشش، دې کې کم کوشش. دویمه درجه دا د عزتمندو ان یتقي المعاصي والمحرمات. د دویمه درجه تقوادار هغه دی چې هغه سره به کبیره ګناونه هم پریدي. دا به د دویمه درجه ته ورسېدو، دویمه پوړۍ کې شامل شو. او د درجه د توبې وي، یعنی استغفار او توبه کوي نو ګناونه وي. درېمه درجه ان یتقي الشبهات. د درېمه درجه تقوادار دی
چې مشتبه کارونه ځان ساتي. یو خبره کې درته بعض مولویان وایي جایز ده، بعض درته ناجایز ده. چې تا ته جایز وي ته ورته پرلته لګې چې بس دا خو جایز ده. نه، ته د عقل ومنه چې دا دوی ناجایز ده، بس مه کوه دغه فایده، دغه کار مه کوه. کوشش وکړه احتیاط باندې زندګي تېره کړه. دا بیا ډېر د درېیمې درجې دا متقي انسان دی. نو قرآن به دقه کسانو ته فایده ورکوي. بیا څلورمه درجې دا دی ان یتقي الانسان المباحات. بعض وخت کې جایز کار هم نه کوي. بعضې جایز کارونه داسې وي عزتمندو چې هغه انسان کې غفلت پیدا کوي. لکه اوس مثلا روزانه اعلی خوراک کول، سهار هم ګډ غوښه خوړل، غرمې هم نری غوښه خوړل، ماښام هم بریاني خوړل، دا ناروا نه دي، بالکل جایز دي. خو دا چې کله انسان کله کله دال سړی وخوري، لږ پته ورته ولګي چې غریبانانو باندې څه تېرېږي، کله ساګ وخوري، کله چولو سره روټۍ وخوري، انسان ته احساس کېږي. نو ګوره دا جایز څیزونه دي، خو مکمل دا غټ غټ خوراکونه کول یا مثلا روزانه چکر والی وځي ته دا جایز دي. خو چې روزانه ته چکرونه وې تاکې به غفلت پیدا کېږي، دینی اعمال به کمزوري کېږي، د غریبانو احساس به سره نه کېږي. نو دغه رنګ هر ټایم اعلی کپړې استعمالول، اعلی ټوپۍ او څیزونه استعمالول جایز دي. کله ناکله عام څیز هم استعمالوه، پلاستیک چپلو کې کله ناکله جومات ته راځه، کله داسې یو ځای ته لاړ شه چې پته درته ولګي، کله نه. نو دا ضروري نه دي، ځکه ټول عمر انسان ښه کولی شي، د دې سره هم انسان تقوادار جوړېدی شي، څه خبره نه ده. خو غفلت پیدا کوي، ما ورته ویل ګناهګاري نه کېږي، نو غفلت پیدا کوي انسان کې. نو کله ناکله داسې څیزونه پرې اغوستل پکار دي، کله ناکله خیر دی، اکثر ښه شی استعمالوه، کله ناکله داسې کوه چې غفلت درجې ته ونه رسي. ګناه نه ده، دې کې اولیاء کرام کوشش ډېر کوي، دې ته موږ نه ټینګېږو. موږ خو چې سیس پروت وي پیله نه داسې دسترخوان باندې نظر کوو چې کوم ځای باندې به حمله کوي، دا زموږ کوي. صحت له دال ښه دي، موږ اچار خورو ځکه زموږ وخت. نو ګوره دا دنیاوي خبرې دي عزتمندو، خو اسلام سره تړلې خبرې دي. اولیاء کرام څه کوي؟ هغوی د جسم نه زیات د آخرت خیال ساتي. زما والد محترم به ویل هغوی چې کوم پیر صاحب و یو ځل هغه هندوانې ته ډېر زیات زړه وشو. نو موږ هم حیران شو چې یار دا څه پرده دي. نو هغه پخوا غرونو کې اوسېدل، هلته هندوانه راوړل او بیا بازار ته ډېر ګران کار. وایي عجیبه ناشنا کار وشو، یکدم د بار نه یو سړی راغلی و هندوانې راوړه. زړه کې بعض وخت د انسان خواهش راشي، الله یې پوره کوي. نبي علیه السلام وایي بعض وخت یو کس وي چې هغه په الله قسم وخوري، وایي الله د هغه قسم پوره کوي. بخاري شریف حدیث دی. لأبره، الله د هغه قسم پوره، وایي خړ پړ کس وي، خو چې قسم وخوري. یو صحابي و د هغې خور یا د چا داسې غاښ یې مات کړی و یا سر یې وله مات کړی. نو نبي علیه السلام ورته وایي ټینګ شئ، اوس به د دې بدله ورکوئ. نو یو صحابي قسم وخوړ، قسم دی موږ نه به څوک بدله نه اخلي. او همدغه شان کار وشو چې هغه را روانو بدلې اخیستلو له څنګه چې را دننه شو، ویل بس پرېږده، وایي بدله نه اخلم. نبي علیه السلام ویلي ګوره بعضې قسم د الله ته دومره نږدې وي چې هغه په لو اقسم بالله لابره، وایي چې په الله قسم وخوري الله هغه د هغوی قسم پوره کړي، د نقصان نه هم بچ کړو، قسم یې پوره کړو. داسې نیکان بندګان شته. نو هغه هندوانه وغوښتله، و یو کس راغلی و هندوانې راوړه په غرونو کې، په هغه کلو کې. وایي موږ ورته وایي چې دا واله ستاسو الله ضرورت پوره. وایي څنګه چې هغه هندوانې ته وکتل، وایي ویل چې زه یې نه خورم. وایي موږ ورته وایي چې نن خو پیله ځل چې ته تا زندګۍ کې د یو څیز خواهش وکړو او الله دې خواهش هم پوره کړو، نو خو ویې خوره که نه. وایي نه، چې کوم سړی خواهشاتو پسې ځي بس بیا هغه انسان غفلت شکار کېږي. نن که ما د زړه دا ومنله دا ومنه، سبا به مې زړه بیا وایي دا واله، بس زړه به مې دغه څیزونو پسې لګېدلي، دا وخوره او دا وخوره او ګوره الله یې درته هسې هم را رسوي او د غیبو نه را رسوي. دا د هغه بزرګي وه، خو څیز یې ونه خوړو. اصل بزرګي دا ده، کله ناکله داسې کول، خو داسې به نه وایي چې دا حرام دی، ځکه د الله نعمت استعمالول پکار دي. خو کله ناکله ځان ته کتل پکار دي، ځان پریکټس کول پکار دي. ښه څیز ته دې زړه وشو، خو دا هغه کسانو دپاره چې هغې جسماني روغ وي. چې کوم انسان جسماني بیمار وي یا د هغه جسم ته د یو څیز ضرورت دی، هغه خوراک پکار دي. دا هغه کسانو دپاره چې همت وي، بدن کې طاقت وي، ځکه سبا خراب نشي، بیمار نشي، عبادت بدنه پاتې. نو څلورمه درجه د عزتمندو
دا ده چې انسان مباح څیزونه هم کله ناکله پرېږدي څیز جایز دی خو یاره زه اکثر داسې چې کینو زړه دې غافله کېږي او دا واقعي خبره ده تاسو ګورئ انسان که نه یو انسان سره ګاډی نه داسې پیدل باندې رواني ښه عاجزه رواني ښه ټیک ټاک رواني چې یکدم یو سړی ورته لنګ کروزر ودرېږي وایي جي راوخېږه بس دا چې وخېږي بس چې څنګه لنګ کروزر کې کښېني بس داسې ارت شي او دا لاس داسې بار کېږي خدایه پاکه څه چلو شو پردې ګاډی دی دا ته څه کوي د دې څیزونو اثرات دي بس کلهو پکې ته عام ساده جامې اچوه زما سخر دی یو ځل ما ته مې کور والے ویل دا د کاټن کپړې نه اچوي ما داسې کاټن کپړې خو بدن دپاره ډېر ښه دي وایي هغه وایي چې دې کې انسان کې تکبر پیدا کېږي واقعي خبره داسې کړاکېدارې کپړې واچوه او داسې ایسې شوي عموما چې دا پنجاب والا کمې کاټن یا کړپار کوي په زړه کې به یو دغه را پیدا کېږي نو دې ته تقوا وایي کله نه کله یو حلال څیز یې ترې پرېږده چې تا کې غفلت پیدا کوي او پنځمه درجه دا ده ان یتقي حضور غیر الله علی قلب د ټول نه اعلی درجه د تقوا دا ده چې د انسان په زړه کې بالکل د الله نه سوا بل طرف ته هیڅ سوچ نه ځي دا ډېره ګرانه ده دا به اصل تقوا ده چې بل طرف ته د سره ذهن نه ځي چې کله هم د باندې مصیبت راځي ستا الله ته ذهن ځي کله هم څه قسمه څه خبره راځي ستا ذهن الله ته ځي دغې ته متقي اصل کې دا دی چې هر وخت کې د ده په زړه کې الله موجودي د الله استحضار موجودي او الله ته رجوع موجودي دا ډېر ګران کار دی تاسو صحابه کرام ته وګورئ که چې بیماري به راغله جومات ته به یې منډه کړه هلکه جومات خو څه کلینیک نه دی وایي نه پهله دلته سوال کوم 2 رکعته لمونځ کوم غریبي به راغله وایي جانماز وغوړوه دا طریقه ده بې وروسته ډاکټر هم کولی شي هر څه کوه خو الله ته سوال نو دا طریقې زمونږ غلطې شوي دي مونږ الټه شوي مونږ یو اول ډاکټر چې ډاکټر نه علاج وکړو خاص وشي چې بیا مریض نه ټیکېږي وایي زه مولوي صاحب ته به د دعا دپاره ووایو چې ترجمې نه بعد دعا وکړي بیا وروسته هغه الله ته طرف راشي مونږ خپله عام خلکو دستور داسې شوی نو بهرحال عزتمندو دې کې د تقوا تذکره وشوه نو تقوا مرتبې شو یو مرتبه چې کفر نه ځان ساتي دویمه مرتبه چې د حرام کارون نه ځان ساتي درېمه مرتبه کله ناکله مباح کارونه پرېږدي او څلورمه مرتبه دا ده چې بالکل ستا زړه د الله نه سوا د څیزونو نه پاک شي نو کم از کم دویمې درېمې مرتبې ته خو انسان ځان راورسوي که اعلی مرتبې ته نشي تللی چې څه نه څه په تقوادارو باندې د ده باندې تقوادارو اطلاق وشي چې دا متقي دی نو بیا به دله قرآن چې وی فایده به درکوي هدى للمتقین دا کتاب هدایت دی دپاره د تقوادارو تقوا څه ته ویل کېږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل تپوس شو او ابو هريره رضی الله تعالی عنه هم تپوس شو وایي جي تقوا څه ته وایي ما پوه که داسې اسان نو هغه ورته ویلي وایي چېرته ازغیجنه لار باندې تلې د ازغو کانټېدار راستا داسې لار وي جہاں ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں اور کانٹےدار پودے ہو وایي داسې لار ازغیجنه لار باندې تلې وایي او جي تلم وایي هلته څه طریقې سره ځې ته وایي حضرتو و شمرتو هلته به ډېر احتیاط کې یو ونې نه یو غل نه بل غل نه دویم دا دی دا بډې به راووایي پنسې به راکاږي وایي دقې ته تقوا وایي چې دنیا کې دغه طریقې سره کوي کله یو څیز دل راشي دا څه شی دی یاره دا ځان ساتم د دې بل تر دې نه خو ځان ساتم دا نه کوم دغه تقوا او دې ته بډې راووایي چې ځان به ساتم د دې څیزو دغه وایي تقوا ده اسانه خبره یا علماو مثال ورکړی چې د تقوا مثال داسې دی که حذر الطائر لکه څنګه چې پرنده یریږي تقوادار انسان دی ته وایي تاسو دې پرندې ته وګورئ که سات په سر خوځوي سات پس دې خوا وګوري اخوا وګوري اخوا دې خوا چې اوبه هم څکي درې ځل داسې وګوري بیا اوبه څکي داسې کوي تقوادار انسان دی ته وایي چې یو څیز کار کوي ګوري چې دا وکم کو نه کم نه دي کول پکار نه دي کول پکار یو حدیث کې راځي وایي ستا زړه مفتی دی نبی اسلام ته تپوس شو چې وایي بس چې یو مولا هم نشته زړه ته دې وره چې زړه دې کوم ځای کې اونختلو شک پکې رالی چې دا حکم کو نه کم بس مه کوه زړه دله فتوا درکوي ډېر کارونه دی چې تا ته زړه بلکل ته زړه نه تپوس وکړه چې حکم که نه ته ته وایي مه کوه مړه ستا دې کارونو ته ګوره او دې
شکل ته دی ګوره د کارون ته دی ګوره خو څوک توجه نه کوي مکه ټیم د زړه فتوا درکوي چې هلکه دا کار تا سره مناسب نه دی نه کوي هدى للمتقین دا قرآن هدایت دی د پاره د تقوا دارو الله دې موږ متقین کی شامل کی او الله دا قرآن زموږ د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي دعا وکړئ اللهم صل